السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. زما نن ټاپک هم د وی لوک اپ باره کې دی او امید لرم چې په دې شارټ ویډیو کې به تاسو د وی لوک اپ باره کې څه نه څه زده کړئ. زما دا کوشش دی چې مختصر وخت کې او په اسان الفاظو کې تاسو په وی لوک اپ باندې پوه کړم، ځکه چې په ایکسل کې د وی لوک اپ ډېر زیات اهمیت دی. وی لوک اپ څنګه استعمالیږي د دې یو مثال به داسې درکړم چې وی لوک اپ چې کله موږ لیکو په فارموله کې، نو دې کې څلور آبجکټ راځي، یا په دې کې څلور لاجک راځي، یا په دې کې څلور سټیپس راځي. سټیپ 1 یا لاجک 1 کې موږ نه لوک اپ ویلیو غواړي. دې فارموله کې به لاجک 1 کې موږ لوک اپ ویلیو لیکو، لاجک 2 کې به ټیبل ارے لیکو، لاجک 3 کې به کالم انډکس نمبر لیکو، او لاجک 4 کې به موږ رینج لوک اپ لیکو. په دې باره کې به داسې مختصر غونډې بحث وکړو چې دا لاجک 1 څه ته وایي، 2 او 4 3 او 4 څه ته وایي. لاجک 1 اصل کې لوک اپ ویلیو وي. فار ایگزامپل دا یو ټیبل دی، په دې کې امپلای آی ډي موږ سره موجود ده، خو دا نور ډیټیل موږ سره موجود نه دي. د دې امپلای آی ډي په وساتت سره به موږ د امپلای نیم، د فادر نیم او دا نور انفارمیشن روباسو د ډیټابیس نه. نو په دې ایگزامپل کې موږ سره امپلای آی ډي لوک اپ ویلیو ده. نو تاسو دا نوٹ کې دا امپلای آی ډي به موږ په دې ټیبل کې لوک اپ ویلیو وي. اوس دا لوک اپ ویلیو به په کم د کم ډیټابیس نه چې موږ روباسو، هغې ډیټابیس ته یا هغې ټیبل ته به ټیبل ارې وایي. فار ایگزامپل دا موږ سره یو ټیبل دی، په دې کې د دې امپلای ټول ډیټیل موجود دي، خو موږ سره بل ټیبل کې امپلای آی ډي صرف لوک اپ ویلیو موجود ده. نو موږ به دا ټول ټیبل ایز ا ټیبل ارې سره کوو او دې فارموله کې به دا لاګ کوو. په دې کې به ډالر ساین هم استعمالیږي. ډالر ساین څنګه استعمالیږي تاسو زما پریویس ویډیو وګورئ وی لوک اپ باره کې، هغې کې په ډیټیل سره ما ویلي دي. نو دا ټول ټیبل به موږ ایز ا ټیبل ارې سره کوو په دې فارموله کې. بیا به کامه لګو. هغې نه پس په لاجک 3 باندې باس راشي، ځکه چې دا ټیبل چې کم دی دا په کالم کې هم دی او په روز کې هم دی. دا موږ وی لوک اپ استعمالو، نو موږ به په دې کې کالم انډکس نمبر خامخا نوٹ کوو. کالم انډکس نمبر سی فار ایگزامپل د امپلای آی ډي ده، او بیا د نیم دی، فادر نیم، نور ډیټیل دي. نو دا مختلف کالمس کې په دې ټیبل کې موجود دي، کالم 1 2 3 4 5 6. نو دا موږ نوٹ کوو چې موږ له کم انفارمیشن پکار دي، نو هغه په دې ټیبل کې په کم کالم انډکس کې پراته دي یا کم کالم نمبر کې پراته دي. فار ایگزامپل زه امپلای نیم ګورم، نو دا دغلته به زه په دې فارموله کې 2 لیکم، ځکه چې امپلای نیم په کالم 2 کې موجود دی. کو د هغه فرض کا موبایل نمبر زه لیکم، نو زه بیا د موبایل نمبر په دې ټیبل کې وګورم چې په کم کالم کې موجود دی. نو 1 2 3 4 5 کالم کې موجود دی. نو زه به موبایل نمبر لپاره بیا په دې فارموله کې 5 لیکم. نو 5 په واسطه سره به د موبایل نمبر دا فارموله موږ ته راواخلي. نو دغه شان دا لاجک 3 کالمونو نمبر په دې فارموله کې. لاجک 4 موږ سره دوه قسمه، یو 0 یو 1 یا ټرو یا فالس، یو اپراکسیمیټ میچ یا یو ایگزیکټ میچ. نو موږ 90% ایگزیکټ میچ استعمالو او د هغې لپاره 0 یا فالس لیکو. نو امید لرم چې تاسو په دې ویډیو نه د معمولی او د وړوکي پریزنټیشن نه څه نه څه هیلپ اخیستی. نو اوس زما په دې ویډیو نیکسټ سټیپ چې کوم دی، هغه د دې فارمولې استعمال دی چې د دې دا څنګه استعمالیږي. نو دا کم چې موږ لاجک 1 نه 4 پورې څه ډیټیل وي او سم زده کړل، دا دغه لاجک 1 2 3 او 4 به موږ په فارموله کې استعمالو او ډېر په اسانه طریقه سره به د دې ایکسپلینیشن کوو. نو راځئ چې نیکسټ اوس ایکسل ته لاړ شو. اوس په راشو زما ایکسل شیټ ته. دا یو ایکسل شیټ دی چې په دې کې ما سره امپلای نمبر موجود دی، خو د هغه نور ډیټیل موجود نه دي. د هغه نیم شو یا نور کریټیکل انفارمیشن د هغه موجود نه دي. او د وی لوک اپ په ذریعه به زه دا انفارمیشن د دې ډیټابیس نه روباسم. دا یو سمال ډیټابیس دی، ما سره یو ټیبل دی چې د دې نه به زه د وی لوک اپ فارمولې په واسطت سره د دې امپلای آی ډي ډیټیل روباسم. نو زه به سمپلی وی لوک اپ فارمولې استعمالوم او تاسو ته به یو مختصر طریقه باندې
د دې فنکشن خیمه. اوس زه به راشم امپلای نیم ما له پکار دی او ما سره یو لوک اپ ویلیو د امپلای نمبر د از ایکول ټو وی لوک اپ دا به پریس کم او دا امپلای نمبر به زه سلیکټ کم کاما به ولګوم لاړ به شم ټیبل ته امپلای آی ډي نمبر ټول سلیکټ کړم د ویلیج پورې او بیا به ټول روم هم سلیکټ کړم بیا به کاما ولګوم او مخکې به لاړ شم د دې انډکس نمبر ته نو په دې کې انډکس نمبر 1 2 3 4 دی نو زه به 4 ولیکم سمپلي او بیا به مخکې 0 ولیکم بیا پالس به سلیکټ کړم او بریکټ به کلوز کړم انټر به کړم سکسسفولي دې کار وکړو او د امپلای نیم راغلی. اوس ما د فادر نیم پکار دی هغې کې بیا زه وی لوک اپ ولیکم او زه به امپلای نمبر ایز ا لوک اپ ویلیو سلیکټ کړم کاما ټیبل به ټول سلیکټ کړم د امپلای نمبر نه او بیا به کاما ولګوم لکه چې ما د فادر نیم اوس پکار دی 3 4 5 زه به 5 ولیکم لکه چې 5 نمبر کالم کې دا موجود دی یا به 0 ولیکم یا پاس به سلیکټ کړم او زه به بریکټ کلوز کړم او انټر به پریس کړم دا د فادر نیم هم راغلی سکسسفولي دا دې فارمولې کار شروع کړو. اوس ما دا نور ډیټیل هم پکار دی موبایل نمبر او ویلیج نیم هم پکار دی نو زه به راشم دا به ډالر ساین استعمال به دلته وکړم اول به زه F4 پریس کړم نو دا لوک اپ ویلیو به لاګ شي او بیا به زه ټیبل باندې هم F4 به پرې پریس کړم نو دا ټول ټیبل به لاګ شي او بیا به دا ډریګ کړم دی خوا نو دا په اسانه سره راشي و دا سیم فنکشن مونږ ته ښایي خو چې موبایل نمبر ما سره موجود په کم کالم کې دی به زه ځان سره نوټ کړم 3 کې دی نو زه به دلته راشم صرف دا کالم نمبر به بدل کړم او دا به کار شروع کړي دغه شان به بیا واپس دا ډریګ کړم ویلیج نیم دپاره به زه بیا هغه ویلیج نیم کالم نمبر به زه وګورم چې دا په کم کالم کې موجود دی نو ویلیج نیم په لاس کالم کې موجود دی نو زه به دا کالم نمبر به ولیکم په دې کې په دې فارموله کې نو دا به فنکشن شروع کړي. اوس دې فارمولې ټول فنکشن شروع کړو اوس کو په دې کې زه پرس کا غلط امپلای نیم لیکم امپلای نمبر لیکم یا بل امپلای نمبر لیکم نو زه به ګورم چې دا کار کوي که نه ګوره دا کار نه کوي ځکه چې دا ایگزیکټ میچ دی پکار دی په دې کې زه صحیح نمبر ولیکم دا به کار شروع کړي فار ایگزامپل دا یو نمبر دی دا زه لیکم دا په ټیبل کې موجود دی نو دا به ایگزیکټ میچ موږ له وباسي دې کار شروع کړو بالکل ښه صحیح کار یې وکړو دغه شان یو بل امپلای نیم به ولیکم او دا به ټیسټ کړم چې دا کار کوي او که نه دې کار شروع کړو نو دا بیسیکلی وی لوک اپ فنکشن دی په دې کې ما 2-3 قسمه فنکشن وکړل او ما ایکسپلین کړل چې تاسو دې نه څه زده کړئ